अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि वसल्लम। सामईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। نه زه دا نه وایم، دا هم دقه شان صحیح ده. نه هغه ټیک ده که نه، خو اول خو صحیح ده. او دویم په خپل سپورټ کې دا خبره کوم چې تاسو دا اکا سره خبره وکړئ په سوره کهف کې زمانه زیات تاسو خبر یې چې یو سپی دی او سپی به جنت ته ځي. د ایمان په اړه خبره ختمه کړئ. صحیح ده. ایمان بالا کم نه لګو د ایمان والا خلکو سره دا هغه محبت او الترایب او کېږي. ها هم جنت ته ځي. ها ولې چې دغه په صحبت کې نه دای سره محبت کوي. صحیح ده. انسان با ډېر دواړه پوینټس تاسو ویلډ دي. دواړه پوینټس تاسو ویلډ دي. یو د سوره کهف د سپي تاسو خبر وکړه، او بل د تاسو خبر وکړه چې یو بزرګ له ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا. ټیک شو. بس د دې ګوره مختصر د دې جواب دا دی چې یو خو لکه د بزرګ که دغه کوي، دا دواړو خبرو جواب یو در کوم. که د بزرګ څوک احترام کوي، ادب کوي، خو د هغه پیغام نه اخلي، ایمان صاحب ایمان نه دی. ایمان او عمل صالح شرط جنت ته داخلېدو لپاره. سوره عصر مضمون دی او که نه دی؟ جنت کې متقیان داخلېږي. ګوره قرآن چې څه سوال راشي موږ به قرآن کې دا دی جواب به غواړو دلیل باندې. جنت ته بس کم خلک ځي، سپي خبره یو طرف ته که، جنت ته به صرف متقیان ځي. اعدت للمتقین، یو دا خبره. بیا صاحب ایمان او عمل صالح سوره عصر مضمون دی او که نه دی؟ دا ایمان او عمل صالح چی، او بیا هغه د بزرگ ادب اپنی. ادب پہلا شرط دی. ایمان او عمل صالح اوس دا هغه خپل تفصیل دی. صاحب ایمان زه خو یم مونږ به ایمان یو، الله باندې ایمان نشته، نه رسول باندې نشته، نه کتاب باندې نشته. نو بې ایمانه خلک که د بزرگ ادب شروع کی اس د کار نه دی. ولې نیت کې فرق راغی. او دوزخ ته به اول درې کسان داخليږي. پهله نه مخکې یو عالم وي، یو به سخي وي، بل به شهید وي. دوزخ ته به ټولو نه مخکې. اوس داسې هغه شهید، هغه عالم که د بزرګ ادب هم گئی، لکه دا مختصر جواب دی. دا ټولې خبرې ټیک دي. اوس لکه هر څوک چې دی، ابو طالب ځان نوم اډو هیر کا ایمان او عمل صالح. بس که ابو طالب صاحب ایمان راوړی وي نو هغه جنتی دی. باقی پاتې شو د سپي خبره. سپی مکلف نه دی، مکلف نه دی، مکلف نه دی. نو بس هغه تذکره باندې ختم کو، انسان نو. که هغه اصحاب کهف سره یو مشرک انسان وي او د هغې ملګری شوی وي، چېرې زم د دې باچا د ظلم نه تنګ یم، زم تاسو سره ځم، اب هم جنت ته نشو تللی. که مشرک وي، شرک بخانه ډوکېدی نشي. ګوره مونږ خو یو خوبونو جنت دی، یو خوب وي نو چېرې مونږ مسلمان یو. خیر دی. بس ګوره مختصر ما خبره وکړه، دې کې باس نه کوو. دا نه د مناظرو دغه دی پلیټ فارم دی که نه. هر چا خپل خیالات وي. ما خپل خیالات وي، که دې باندې څوک دلیل غواړي زه ورکوم، او که باس کول غواړي نو زه باس نه کوم چا سره. بس ما مختصر خبره وکړه د قرآن نه. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دا قرآن ټول قرآن مضمون تاسو وګورئ، او بل خبره ډول نشته. متقین او عمل ایمان او عمل صالح.
نور بشماره د دې دلایل دي، خدا د قرآن نه ما مختصر تاسو سوال خدي خو چې تاسو پوه نه باس لپاره سوال نه کوئ، ځان پوهېدو دپاره کوئ، بحث لپاره مه کوئ. چېرې خلک دا وایي هغه دا وایي هغه دا وایي. اهل کتاب نه به د صاحب کتاب نه به صاحب قرآن څنګه جوړېږي؟ دا چې ته صاحب قرآن ته کښېنې د دې نیت باندې او د هغه خبره هغه د حکم ته سر ښکته کړي او د هغه صحبت کې اوسې، نو تا نه به صاحب قرآن جوړ شي. آسان کار دی. دا ګوره عام دا شاګردان چې کم دي دا درځي سره چې یو دغه کښېني که نه شاګرد هغه په هېڅ هم نه پوهېږي، خو چې یو ورځ داسې راشي نو هغه درځي شي. نو استاد هغه له اول دغه ورکړي کاجونه ورکړي. اوس خو کاجونو دور هم ختم شو که نه، کاجونه ورکړي کاج کوه دا داسې 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 بس د سړي نه درځي جوړ شي. هر ټول فنون داسې دي. موټر سایکل سره شاګرد کښېني نو یو ورځ یې استاد شي خپل دکان کولو کې ګاډو میکانیک هغه څه تعلیمونه ونه کړي استاد خدمت کوي یو ورځ میکانیک شي. ټول کار داسې دی. چې د اهل الله صحبت کې کېنې د هغې زړونه چې کوم دي دا د نور ډیوې دي، چراغ دی. نو هغه نور تا باندې اثر کوي. یو ورځ ته په خپله نور جوړ شي. دا لکه دا الله پاک داسې نه ویلي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. رښتینې سړی چې کښېنې یو ورځ به ته رښتینی شي. موږ وایو نه، قرآن ټول طریقې خولي. جب تک اقبال شعر میں دیکھا نا، جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. اس تفسیرونه تاسو ګورئ که نه هغه جدا مضمون دی، دلته جدا مضمون دی. خبرو کې خبرو انسان آزاد پسند دی، آزاد دی دام د په فطرت کې دا نفسانی یو جبلت دی که نه. او دا سوال دا پکار دی چې دا ولې ازادي پسند دی. دا سوال پکار دی. د دې ډېر ښکلی جواب دی، آسان دی. الله پاک د کې ازادي پیدا کړه. فطرت کې د اطاعت دی، د نفس دا جبلت دی. دا دوه خبرې دي. فطرت اسلام دی، سر ښکته کول دي، روح روحاني. الستو بربکم قالوا بلا. خو د ده دا نفسانی کې چې څنګه نور دغه دي نفس اماره دی، نو ده کې دا یو شی کېښودو او بیا دته دا ځکه کېښودو چې بی تا کې ما دا شی ایښی دی، ته مه کوه داسې، بس ته به کامیاب وي. ته ازادي پرېږده، ته غلامي واله، زما غلامان شي. حضور صلی الله علیه وسلم چې لوی مرتبه راغلی ده، لوی مرتبه چې معراج ته تلو نو سوی سبحان الذي اسرا بعبده. پاک دی هغه ذات چې هغه سیر وکړو په خپل بنده باندې. نو دا یو ډېر لوی مرتبه ده، بندگی او زندگی آمد برای او بے بندگی. نو دا یو ډېر لوی مرتبه ده بندگی، چې ته بس یو سجده وکې نو بس کار دی. دا نن په سجدو ستړي شو کار نه کېږي. سجده نه ده که نه، یو سجده نه کوو. اصل خدای چې الله اکبر دی که نه، مونږ وایي زه لوی یم، الله نه دی لوی. په ژبه خو نه وایو، خو مونږ ځان لوی کړی دی. یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. پاسا او فقط رب لوی کا. نو مونږ ځان لوی کړی دی. هر سړی تاسو وګورئ ځان مونږ ته انا ولا غیري، زه یم بل څوک نشته. یو فطرت دی که نه،
زیمه او ما نه علاوه بل څوک شته نه الله شته نه رسول شته. او دا نن اولیاء بعضې وایي چېرې اولیاء کم دي، اولیاء هم نه ښکاري موږ ته. ولې چې کرامتونه نشته، وایي نن سبا خلک خو نشته. دا یو عام دغه دی که نه، یو تصور دی. هغه خلک اوس نشته، ښه خلک پاتې نه شو. ښه خلک خو تر قیامته پورې به معیارات بدل شوي ټول. سلو کرامات نه یو استقامت دا عربی مشهور دغه دی، الاستقامت خیر من الف کرامت. استقامت چې کوم دی دا سلو کرامتونه زیات ښه دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.